جومات انورټر موږ تاسو ته ښیو، دا وګورئ مکمل ډیمیج شوی دی، دا ریپیر کېږي هم نه او دا د کته پروت دی خراب. ورځې مخکې دی دا پی ټي سی ایل والا راغلي و، دی دا تارونه راښکل دی ته د دوکاندارانو باقي وابدې والا ورته هم وویل چې بهی دا تار مه راښکئ، دا نقصان به وکړي څه. دی یا خبره ونه منله او دغه ته وختله، تار یې راښکړه، د هغې نه دا څو انوایټر یې چې کوم دی د کورونو متاثره شوي، زموږ د جومات انوایټر پکې متاثره شوی دی. دا کله د پی ټي سی ایل والا دا تار راکاږه نه په دې کې ډېر نقصانه شو. زموږ دا فریزر والف والا دا هم خراب شو، دا خو هغې موږ له چینج کړه بدل یې کړه. دا امور والا خراب شوی، دې کې هغې ریپیرنګ وکړه، کمپریسر یې والې او نور د خلکو بلا تاوانونه وشو. جومات دا انوایټر چې کوم سوځېدلی دی نو لکه په دې باندې دې غور وکړي او زر پر زره دې په دې باندې دغه راولي، ځکه چې ماشومان هم پکې سبق وایي، دقسې ګرمۍ کې ناست دي. ځکه خبره داسې ده چې لکه یو کس کار کوي نو هغه د هغې چې کوم ریسپیکټیو ډپارټمنټس دي نو هغې نه پرمیشن راخلي. دی د وابډې ډنډې ته خېږي پی ټي سی ایل والا، نو د وابډې اس ډي او دلته کې خپله وایي چې دی زما نه څه پرمیشن نه دی اخیستی، وایي دی ما منې کړله، هغې نه پس هم دی خېږي. دا د وابډې اس ډي او خپله دا خبره ده. هغې نه پس خبره دا ده لکه زموږ د کور تقریبا 4 کیلو واټ انورټر و، موږ صوابۍ ته وړو ریپیرنګ له. زه لومړنی دا وم چې دا پی ټي سی ایل والا کیبل لاښکه د ادر کالونۍ مشران ورته وایي چې یاره دا کیبل مه راښکئ، دا تارونه به یو بل سره ټچ شي. هغې باوجود دی چې دی کیبل لاښکه نو هغه تارونه یو ځای شول، ټرانسفرمر وسوځېده او دلته د کورونو او د جومات زموږ د هسپتال انورټر خلکو له ټولو خلکو له یې تباهي وکړه. دلته کې چې کوم دی پی ټي سی ایل والا کیبل راښکلو او هغې ته خپل وابړې والا ووایي چې دا کیبل مه راښکئ، هغې سره چې کوم دی سپارک شوی دی، د دې ملګري په کور کې تاوان شوی دی، د جومات چې کوم دی نو ټول سولر سیسټم سوځېدلی دی او دلته کې ټول غریبانان پاتې کېږي، دیاړیمار خلک دی. سی ایل کیبل والا ټیکهدار دا کیبل لګو دې ډنډو سره او د هغه مزدورانو دا کیبل راښکه د بجلۍ د تارونو سره او هغې سپارک وکړه او هغه ټرانسفارمر هم هغه شو او هغې سره هغه بجلي هم سیوا شوه او فوشه کورونو کې دې کې هم انورټر متاثره شو، جومات کې انورټر متاثره شو. نو د جومات انورټر چې کوم دی نو په دې باندې هغې 20,000 روپۍ ورکړې هغې ټیکهدار او وی چې تاسو نور زه بیا وکړم. اوس هغه ټلیفون هم اوچتئ او جومات کې چې بجلي لړه شي نو بیا جومات کې د متبادل لکه د بجلۍ څه نظام نشته.